سلامونه ملګرو. په کورمه کې یو منافقات شروع دی. څه منافقات ته مو څه نه ماویر کو. که مو سوچ وکړو یو خو کورمه به د امنیت شکار دی. تقریبا درو میاشتونه کوم دلته حالات دي هغه انتهایي سنګین دي. اپریشنار څه هلته محاصره کې کړی دی هغه یو غټ ظلم چې کوم دی هغه شروع دی هم ریاست طرفه هم پریک طرفه. او دلته چې کوم د سیج د واجې یا محاصرې د واجې تقریبا 130 نه زیات بچي دلته شهیدان شوي دي او 300 نه نور پورته کوم کسان دي هغه کې مړه شوي دي. یوه طرف ته دغه محاصره څو وجوهات دي. مین وجه دا دی چې دلته کوم حالات جوړ شوي دي ټینشن جوړ شوي دي هغه کې یو شی دا دی چې بګن چې کوم دی بګن بازار د جنګ ضد کې راغلی و هغه نه بعد په دې باندې آمد و رفت نه کېږي. بل طرف ته ریاست دا نیولي دی چې څو پورې غټ اسلحه نه وي جمع شوي اوره پورې به دا روډ چې کوم دی هغه به بند وي. که یوه طرف ته مو سوچ وکړو دا روډ چې کوم دی دا صرف په شیعو باندې بند دی چاهې هغه لور کې دی چاهې هغه اپر کروم کې دی. نور اهل سنت والا کوم ځایونه دي هلته روډ کلاو دی. البته پر اپر کروم کې بشاره دی تری منګال دی یا سپینه شګه مقبل هغو نه هم روډ بند دی هغوی ته هم مسلې شته. خو زیاتره مسلات کوم دی بشارې ته دی خو بشارې ته هم سرکاري کوم ګاډي دي هغو کې سپلای کېږي. اوس مین خبره دا دی چې یوه طرف ته کوم ډیډ لاک جوړ دی هغه وجه دا دی چې اسلحې ټولوله. دلته یو غټ ریزن دا دی چې دا کوم بډر دی تقریبا 86 کیلومیټر دی زیاتر ایسا اپر کورم سره ملاو دی یا لور کورم سره څخ بارډر طرف ته ټول اهل تشیع دي او هغه باندې همیشه دپاره یلغار کېږي کله یوه طرفه کله بل طرفه کله ایکسټریمیست ګروپ ورنوځي کله بل او کله چې پرشنار ضلع کورم کې دا شی حالات جوړ شي نو هغه دپاره دوی ته اسلحې ساتله هغه انتهایي ضروري دی. بل طرف ته لور کورم اهل سنت کوم مشران دي هغوی دا یایي چې یو خو د علاقې کې اسلحه جمع شي بل د فوجي اپریشن وشي. فوجي اپریشن دا خبره دوی ته خولې کې چوبیر کړي دی. هغوی کوم خلک دي لور کورم کوم کسان دي دا کوم مشران ناست دي ټوله عمره دوی باندې دوی اعتراض وکړو چې د درباري مشران دي د سرکاري مشران دي بهرحال ښه مشران دي زه نه کې په خبر یا پوهېږي خو فوجي اپریشن دلته که دوی سنټرل کورم کې شوي که څه ثمرات لیدلي وی که لور کې شوي که څه ثمرات لیدلي وی. سنټرل کورم کې اپریشن وشو اوسه پورې سنټرل کورم والا یو کس مونته وښیي چې هلته اوس امن وي حالانکې هماغه طالبان دي هماغه دهشتګرد اوس یا هم هلته موجود دي هغه کسان دي کوم لوکل خلک دي هغه د تنګوي یا کوم لور کورم کې دوی یایي چې مو باندې اپریشن شوی دی هغه مونته څه فایدې وښیي چې دلته هغه شوي دوی ته میلاو شوي. او یوه طرف ته دوی یایي چې اسلحه بینکر یا مرچې چې کوم دي هغه د مکمل ختم شي دا د مسمار شي او علاقې کې د امن راوستلی شي. بل طرف ته دوی لګیا دي مسلسل مرچو باندې مرچې جوړوي. کله یوه ځای کې مرچا کله ټالو کنج کې مرچا کله بګن کې بینکر کله څه ورته خوشنګل سره کله جنت خان مرچې سره دا ټولو ځایو کې دوی لګیا دي مرچې د روزانه جوړوي. او دین علاوه اسلحو نمایش ټیک ټاک اسلحو نمایش د کېږي. بګن کې هغې ورځې درنه ناسته یوه قسم ته هغوی یوه مطالبه دا وه چې کله عدم تنظیم په خلاف د کاروایي وشي. نو مین شی دا دی چې کله عدم تنظیم چې کوم دي هغه اول اولېتوب بګن کې موجود دي. دا خوارج چې کوم راغلي دي هغه نه افغانستان نه هوښیار واخیستل هلته ټیټې چې کوم دي هغه ټیک ټاک اوس خپل حکومت چې ملي اردونه کوم خلک ارتخلي دي چې هغوی خپل ملک پرېږدولی دی دغه ملک ته راغلي دي دلته دوی اوس دهشتګردي کوي. اصل دهشتګرد چې کوم دي هغه همدا دي او دغو په خلاف اپریشن دوی وشي وده شي دغو په خلاف دوی څه اکشن دوی واده شي خو دي چې علاقې کې تا علاقې کې دي. نن څه بګن بازار سوی دی هغه ټول نه غټه وجه چې کومه دی هغه همدا دی چې تا هغه بیروني دهشتګرد راوستل خپلې خاورې کې ده هغوی ته اجازات ورکړو. نو یوه طرف ته اسلحې ټولول ډیمانډ بل طرف ته اسلحو نمایش یوه طرف ته مرچو مسمرول ډیمانډ بل طرف ته مرچو جوړول. په دغه منافقات د هېڅوک نه پوهېږي چې دا ویلې کوي او په دې خبرې ډېر زیات اټکاو دي. تازه ترین اپډیټ دا دی چې کوهاټ کې اوس هم جرګه ناسته دی. لږ وروسته به هغه باندې کمباین څه کې به اهل تشیع اهل سنت والا به دوه کیني او کوم باندې تحفظات دي هغه به یا لرې شي یا به هغه خبره جوړه شي. هغه نه بعد بیا څه کېږي هغه څه پاته نشته خو دا کوم فیکټ و هغه مو تاسو ته وښیل.